اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. کبیر قدر سامعین و ناظرین، یوه مهمه مسله چې تاسو زه غواړم ذکر کوم، هغه دې حوالې سره دی چې کله مړی وشي یا هغه خپل آداب دي شرایط دي فقهي کې، هغو نه یو شی دغه دی چې بالکل هغه مو ساره رعایت نه کوو، ساره هغه ته مو اهمیت نه ورکوو. هغه دا دی چې کله مړی وشي یا هغه مخ په کور دی مو پټ ساتو، هغه په کور دی پټ وي، حتی دا څه کتو کپان ورکو، کپن نه ورسته په کور دی هغه مخ پټ شي، پټ مخ سره هغه دفان شي. پټ مخ نه مراد نه چالته مخې پټ وي، یعنی په کور دی دا ماره منډوي د مخې. یو غلط رسم چې مو شروع کړی دی هغه دغه دی چې مو مړي مخه څرګندوو، یا بیا هغه جنازه ښځو منځ کې کېږدو، هغوی عکسي، بیا سړی ورته راوړه دوی عکسي، او بیا یو بل هغه څه کې شروع شو هغه ده چې دوره مثلا نه هلته فاتحه چو کوي، نه هلته د صلوات ستایي، نه هلته څوک ذکر کوي لا اله الا الله. موبایلونه به راخلي، هغه مړي نه پټوون خلي، بیا قبر ته ورکوشي هغه ځکه پټوون نه خلي، بیا ما هغه پټو چې کوم دی هغه فیسبوک ته ورکوي. تاسو دې پاته شته نشته چې دغه مړي مخ مو ویلې پټوو نه دی په کور څه مو څرګند کو، هغه وانجه دغه دی چې دغه انسان څه کله مړ شي چهره زیړیږي، پیزه کږه شي، سترګې نه ننوځي، خوله کږه شي، خوله خلاصه پاتې شي، هغه واجې نه هغه مؤمن چهره د حالت کې چوته خیاله هغه نه اهانات رسي، توهین کېږي ونه. نو دې اهانات ساتلې دپاره بهتره دغه دی چې هغه مخې څرګند نه وي، پټ وي. یو روټین مو جوړ کړی دی، عادت مو جوړ کړی دی افې کې برخلاف چې هغه چهره مو څه دی څرګنده کوو، تصویرونه او نخله، بیا هغه جنازه داسې طریقې سره اوچاته کو، ټولو ته چور چپیر ښیو چې دا راشه مخې وکسوي. دې سره هغه مړي چهرې توهین کېږي، اهانات کېږي. او بیا دویمه خبره دا څه مهمه ده، دا جنازه مو کېږدو 3 غنټې کېږدو، 10 غنټې کېږدو، چی دپاره چې هغه پلنکی زوی ابوزبی نه روان دی، بیا هغه اسلام آباد ایرپورټ نیکو شي، بیا هغه کورمې ته رسي، بیا هغه منځ کې دوره فاصله راشي، دا توهین دی. یا هغه بلډ کوي، هغه وینه کوي مړی، یا نوره مشکلات جوړیږي، توهین دی، اهانت دی. په کور دی اسرای وخت کې بیډي سره هغه دفان شي، چهره یې پټه وي، چې دغه کوم عادت مو جوړ کړی دی چې جنازه ښځو ته نوبسه هغوی وکسي، بیا سړی ورته بیا تصویرانو نه خله، بیا هغه قبر ته ورکوشي هلته پټون خلي، هغه ځای صلوات دی، هغه ځای عبرت دی، هغه ذکر ځای دی، نسې د تصویرانو. بیا یې مړي ولا هغه تصویر ته هغه فیسبوک ته ورکوي. په کور د زنده تصویر ورکړي چې پلنکی سړی وفات شو، انا لله و انا الیه راجعون، نه چې ته مثلا خودی هغه مړ شوی چهره هغه نه پټو هغه فیسبوک ته ورکړي، دا یې مړي اهانت توهین دی. دعا دا کوو چې پروردګاره دغو خبرو باندې موږ ټول ته عمل توفیق نصیب کړي، او آینده موږ په کور دی دا شی نه وکړو. په کور دی موږ خپل مړو خیال وساتو، چهره په کور دی پټ. ایران کې وکسو، عراق کې وکسو، هلته دفان کولې پورې چهره چوک نه کسي پټه وي، اهانت توهین دی. په کور د دین نه مو ځان وساتو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.